فصل في الوقت غلي ګوره یو دی عالمي وقت انټرنیشنل ټایم ٹھیک ده د دې په باره کې مو ویلي وو چې دا ګرینیج خط ګرینیج باندې چې کوم وقت وي دا عالمي وقت دغه څه وي عالمي وقت د صفر طول البلد مطابق چې کوم وقت دی دا عالمي وقت دی ملکونو یو بل سره کوم معاملات کی دا دغه عالمي وقت مطابق دی هغه انټرنیشنل ټایم مطابق دی ٹھیک شو دویم وقت دا معیاري وقت دی نو هر یو ملک هغه د ګرینیج ځان خپل یو چې په کوم طول البلد پروت دی لکه په یو ملک کې 15 شپږ او ډېر شي طول البلد تلي هغه لانګچود تلي یوې دې نه بیا اخیستی هغه خپل معیار ګرځولی ٹھیک شو نه چې کوم ملک کوم طول البلد خپل معیار ګرځولی دی د هغې مطابق وقت چې وي دا د دغې پوره ملک هغه معیاري وقت وي د دغې ملک سټینډرډ ټایم لکه مثال زموږ پاکستان دی نو د خط ګرینیج نه د مشرق په طرف 75 طول البلد دوی خپل معیاري طول البلد ګرځولی د 75 طول البلد مطابق چې کوم اوقات وي دا زموږ د ملک هغه معیاري وختونه دي ٹھیک شو نه لکه دې خبرونو کې تاسو لیکلی که نه چې وي پاکستان کا معیاری وقت ہوا چاہتا ہے ٹھیک شو هغه ټنګ 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 هغه سکونه پرې راشي چې بیا خبرونه شروع شي که نه دغه معیاري وقت وي د ملک دریم وقت دی مقامی وقت مقامی وقت چې کوم مقام کوم علاقه دا په کوم طول البلد پراته ده ٹھیک شو نه د هغې مطابق د هغې طول البلد مطابق اوقات د مقامی اوقات ٹھیک شو نه عالمي وقتونه هغې د زموږ ضرورت وي په عالمي معاملاتو کې عالمي حادثې چې راځي عالمي یو بل سره تجارتي لین دین نن سبا خو د ټولې دنیا نه یو کلی جوړ شوی دی که نه هغه یو ګلوبل ویلیج دی که نه نو څنګه چې په یو کور کې یو پلار دی بل زوی دی بل لور ده بله ښځه ده بله مور ده بل نوسی دی بل نوسی ده دا مختلف یو بل سره یو قسمه رشتې د هر یو د بل سره مختلفې وي که نه داسې د دې ټولو دنیا نه داسې یو کلی جوړ شوی یو کور دی جوړ شوی د ټولو ملکونو د یو بل سره یو ګونه تعلقات وي د چا تجارتي تعلقات د چا نور څه مختلف قسم دا ملکونه چې د یو بل سره څومره معاملات کوي نو د دغې عالمي وقت مطابق کوي ٹھیک شو نه بیا دننه په ملک کې چې کوم هغه کوم وخت استعمالیږي او کوم هغه ملکی معاملات چې د ملک په ملک کې دننه چې کوم هغه مختلف معاملات کیږي لکه مثال په طور باندې مختلف هغه کانفرنسونه کیږي مختلف هغه د اسمبلو د دې هغه سیشن کیږي یا مثال داسې یو ترقیاتي کار یو حکومت کوي د هغې دپاره چې تاریخ او د هغې دپاره چې ټیم کم فکس کوي یا د هغې هغه دسخطې مسخطې چې په څه ټیم کوي نو دې ټولو دپاره دا معیاري وقت د ملک چې دا استعمالیږي ٹھیک شو نه او بل د دغې ملک چې څومره باشندګان وي د دې ټولو ګړۍ هم د دغې معیاري وقت مطابق وي ٹھیک ده دریم مقامي وقت چې دی چې زموږ د مقام د هغې طول البلد مطابق چې کوم وي نو دا زموږ په احکامات شرعیو کې پکارېږي
لکه د مونځ ټایمونه شول ټیک شوله دلته د سپوږمۍ د طلوع او د غروب هغه وختونه شول چې دلته د دې وخت مطابق به تر وباسي چې یاره سپوږمۍ به په دې ټایم غروب کېږي په دې ټایم به طلوع کېږي نور به په دې ټایم طلوع کېږي په دې ټایم به غروب کېږي په دې ټایم باندې به فجر صادق وي په دې ټایم باندې به عشاء وي په دې ټایم باندې نصف النهار وي مازدیګر وي دا احکامات چې څومره د شریعت دي دا بیا د مقامي وخت سره تړلي یو بل یو وخت دی کوکبي وخت چې په هغې سره د ستورو هغه چکرې چې دي هغه معلومیږي ټول راته دی ذکر کوي په خپل مقامی وقت نصف النهار لوکل ٹائم آفٹرنون LTN ورته LTN STN स्टैंडर्ड टाइम आफ्टरनून मयारी वक्त और लोकल टाइम आफ्टरनून यानी मकामी वक्त निस्फ नहार किसी भी मुल्क के मयारी तूल के आयन वक्त निस्फ नहार को निस्फ नहार का मकामी वक्त कहते हैं। नाम से तो बज़ाहिर यूँ लगता है कि निस्फ नहार के मकामी वक्त से मुराद हर मकाम का वक्त निस्फ नहार होता है, लेकिन हकीकत यह है कि जदवलों में मकामी निस्फ नहार के उन्वान से जो वक़्त दिया गया है वो सिर्फ मयारी तूल का वक्त निस्फ नहार होता है। यो सफाई पेश की सफाई दसे इस ज़रा मुख्तलिफ चार्टून बदर तमेलाउशी जदवली बद मेलाउशी किताब आखिर की होंगी या फ़हमुल फलकियात किताब दे बागी की होंगी नूर किताबों की होंगी तालिबान पर असरुल फतावा की हुश्ता दे बागी की वह वर्ता अगा मकामी वक्त निस्फ नहार या अगा LTN जो कम तनिकले इनदेना मुराद स्ताद ज़िले या स्ताद कली अगा निस्फ नहार मकामी वक्त नहीं बल्कि दा इना मयारी मुराद د معیاري ته چې دا مقامي لیکلی نو دی ورته د نورې دنیا په نسبت لیکلی د دنیا د خط ګرینیج هغه عالمي دی او دې ته د خپل ملک والا ته مقامي لیکلی هغه عالمي او دا یو مقامي الان کې د دې نه هغه مقامي نه مراد بلکې معیاري دي مراد د ملک هغه ته مراد اگر مقامی به تو خپل روباسي د دې معیاري خپل ملکی نصف النهار نه علاقائی نصف النهار بیا روباسي معیاري نه ما هغه مقامی روباسي دغه یو صفایي دقه کوي چې مثال کوم ځای کې تاسو هغه سره چارت ومومي او باغی کې لیکلي چې مقامی وخت نصف النهار پلان کی تاریخ باندې پلان کی تاریخ باندې پلان کې مختلف ټول کال ذکر کړي دین معیاری مراد سدی مراد معیاری مراد لیکن حقیقت یہ ہے کہ جدولوں میں مقامی نصف النہار کے عنوان سے جو وقت دیا گیا ہے وہ صرف معیاری طول کا وقت نصف النہار ہوتا ہے۔ اسی ملک کے کسی اور مقام کا نصف النہار معلوم کرنے کے لیے مزید کچھ عمل کرنا پڑتا ہے جو آگے قاعدہ نمبر 4 میں آ رہا ہے۔ قاعدہ نمبر کے 1 احسن الفتاوی جلد 2 صفحہ 349 تا 352 پر اور اس کتاب کے آخر میں ہر تاریخ کا مقامی وقت نصف النہار اور میل شمس درج ہے۔ ٹھیک شو نا احسن الفتاوی کی مشتہ بدی کی مشتہ دلتا جنگی مثال جنوری ڈیٹ 1 STN 12.057 ٹھیک شو نا دقا زمانگا اغا معیاری نصف النہار اور بیا بس نکلی ڈی سن یعنی ڈیکلینیشن آف سن میل الشمس STN نا مراد دا زوڑ ایڈیشن چیز دی کتابوں کا نا دا اس STN کرے دی کہ LTN ورد لکھا ٹھیک شو نا نمونگ دا اخفلو استاذ ویلی مو چیز دے وہ لکھلے LTN نے ہم مراد دینا سے شدے STN ٹھیک شو نا سٹینڈرڈ ٹائم آف نون دے LTN لوکل ٹائم ٹھیک ہے لوکل کی وہ طبیعت سے عمل کیا ہوتی روبا سے تقریباً پوری دنیا کے ہر ملک کا معیاری طول احسن الفتاوی جلد 2 صفحہ 227 تا 234 پر درج ہے۔ پورا دنیا دا ہر ملک معیاری طول البلد چیوی و یو ملک باندې ډیر شي طول البلد لیکلی و
هغوی پکې یو چناو کړی وي پوه شوې د هغې مطابق خپل هغه ملکي وقت هغه د هغې مطابق د هغې په ګړو کې هغه ټیم بعضې ملکونه ډېر لوی لوی ملکونه دي لکه مثال امریکا شو انتها وسیع ملک دی ډېر لوی ځمکه ده نو د چې ډېر غټ ملک وي هغې دوه او درې معیاري توله ځان له اخیستي او د هغې یوې جزیرې یوې خطې له یو طرف له یو ورکړی بلې خطې له بل بلې خطې له بل ځکه چې لوی خور ملک دی که په هغې کې بیا اکثر دوه ټیمونه درې ټیمونه پکې چلېږي ټیک شو نه او زمونږ خو وړوکی ملک دی پاکستان خو دومره غټ ملک نه دی پاکستان شو یا افغانستان شو ایران شو عراق شو دا خو غټ ملکونه نه دي واړه ملکونه دي دوی یو طول البلد اغستی اگر چې تلی به دې ډېر دي لکه موږ په 72 یو اسلام آباد په بچا د کراچۍ په 67 ده ٹھیک شو پورا فرق دی بګي کنه لیکن بهر حال یوې دي نه صرف د منځ هغه اغستی 75 جنا اغستی पूरे मुल्क की गड़ियों में कम अज़ कम एक मयारी तूल का वक़्त राइज होता है जिसे मयारी वक़्त यानी स्टैंडर्ड टाइम कहते हैं। बाज़ मुल्कों मसलन अमेरिका वगैरह में कई मयारी तूल होते हैं तो जो मयारी तूल नहीं कई नो मयारी वक्त नहीं कई अगैब बयानी हुई। अगर आपको किसी तारीख़ के निस्फ़ नहार का मकामी वक़्त LTN मालूम हो मसलन 13 अप्रैल के निस्फ़ नहार का मकामी वक़्त ठीक 12 बजे है तो इसका मतलब ये होगा कि जब पूरे पाकिस्तान की घड़ियों में 12 बज रहे होंगे तो इस वक्त सूरज पाकिस्तान के मयारी तूल यानी 75 तूल बलद पर पहुँच चुका होगा। लता मालूम होगा चले कि 12 अप्रैल वाले जमून 75 तूल बलद से मुल्की दे मयारी दे नो पागे वाले बन निस्फ़ नहार हुई। निस्फ़ नहार मतलब दार है दागे सर पतुल बरद बाने वर द पास से की पड़की बरब 75 तुल बरद द पास ठीक है नो वस बला अला दिल तब निस्फ़ नहार टाइम नहीं बला इलाके की निस्फ़ नहार नहीं वो अल तज सर बाने राने 12 बजे गड़े की वजह मुझे 12 बजे गड़े हुकूक द मकामी वक़्त मुताबिक नशो कोया खो द मयारी वक़्त मुताबिक हो ना नो पता कि टोल गड़ो के 12 बजे तो दे 12 बजे मतलब द जमून द मयारी निस्फ़ नहार दे बेटे की अगर जो मकामी को नहीं मकामी वो या मासपखिन शवे या बला निस्फ़ नहार रागले नहीं अगर में नमक के टेम ठीक शो ना लेकिन अगर मयारी बजमून निस्फ़ नहार टाइम ठीक शो ना हाँ उस बार तरीक़ा खी द मयारी निस्फ़ नहार न मतलब मकामी संगी मालूम है वो खपल द गर्मी टाइम संगी मालूम हो क़ायदा में ज़िक्र करी। दूसरे तूलुल बलद पर वाक़या इसी मुल्क के शहरों में निस्फ़ नहार का वक़्त कुछ और होगा जो फ़र्क़ी तूलैन को 4 मिनट से ज़रब देकर मालूम किया जा सकता है। मसलन कराची का तूलुल बलद 67 है तो इसका मयारी तूल से फ़र्क 16 75 में 67 मन भी फ़र्क 16 राशि 8 दर्जे द मयारी तूल नदागीद तूल फ़र्क 8 दर्जे है चूँकि सूरज 1 दर्जे 4 मिनट में तय करता है बयान नूर यो दर्जे वो 16 मिनट की तय की तो 4 मिनट लिहाजा 4 ज़रब 8 नो मसावी 32 यानी कराची में 13 अप्रैल को 12:32 पर आइन निस्फ़ नहार का वक़्त होगा। जो शहर मयारी तूल से मगरिब में वाक़या होते हैं वहाँ निस्फ़ नहार मयारी तूल के वक़्त के बाद होता है और मशरिक़ी शहरों में पहले वहाज़ा ज़ाहिर मयारी वक्त निस्फ़ नहार से मकामी वक्त निस्फ़ नहार बनाने के लिए कुलिया औक़ात सलात में आएगा। दाखिल ऐसे अगर पुख्तो खबर हो ना इंशाल्लाह नो कुलिया जिदा जो पैक्स ता मालूम शी कंडाई बसी कंडाई ज़रा फर्क बकी बरिंदा के बारे में क़ायदा ज़िक्र की कुलिया में आएगी इंशाल्लाह че यो नूर जिदे यो दर्जे पर 3 मिनट की तय की तो द मयारी तूल नस्ता तूल मशरिकी दे तो मगरिबी दे
ٹھیک شو نه که چېرته د معیاري طول نه ستا طول هغه مغرب طرف ته واقع دی دسی دیکھا نا جو شہر معیاری طول سے مغرب میں واقع ہوتے ہیں وہ نصف النہار معیاری طول کے وقت کے بعد ہوتا ہے التب معیاری الت نصف النهار چې وي نو دا به هغه معیاري طول نه سوي وروستو وي او چې کوم علاقه دی نه مشرق طرف ته د هغې خپل سټینډرډ طول نه واقع ده نو هلته به بیا سوي بیا به هغه وروستو به وي مخکې به ترې نه راځي چې مشرقي وي به ترې نه وروستو راځي چې مغربي وي نو هلته به ترې نه مخکې راځي بل خو د دې کلیه به ذکر کوي ٹھیک شو نه د دې کلیه به راته وایي LTN مساوي د STN منفي بیا هغه معیاري طول البلد مقامي طول البلد تقسیمي 15 شو دا قاعده چې راته ذکر کړي نو هغې چې خپل چې کوم معلومات دي هغه پکې ولګو لاندې به راته پیکس مقامی نصف النهار هغه راځي نصف النهار کا وقت چونکہ وہ وقت ہے جب سورج خط نصف النهار بالفاظ دیگر خط طول پر آتا ہے جبکہ دوسری طرف فرق طولین بھی متعین ہے اور سورج کا اپنے مدار کا 1 درجہ 4 منٹ میں طے کرنا بھی متعین ہے اس لیے دو مقامات کے درمیان نصف النهار کا فرق ہمیشہ یکساں رہتا ہے مثلا کراچی میں نصف النهار کا وقت معیاری طول کے نصف النهار کے ہمیشہ 32 منٹ بعد ہوگا یو ورځ دې معلوم کو چې مثال د کراچۍ او د اسلام آباد په منځ کې 32 منټ فرق دا به تمام کال د خبره په دغه فرق کې بیا فرق نه راځي ٹھیک شو نه چې زموږ د دې علاقې او د اسلام آباد دې معلوم کو چې د دې په نصف النهار کې مثال په طور 3-4-12 منټ فرق دی تمام کال به د 12 منټ فرق وي ځکه ستا طول او معیاري طول خو بدلیږي نه که طول خو حقه دی که نه او حقه خبره هم دا متعینه ده چې 3 درجې فرق دی دا متعینه ده چې نور یو درجه په 4 منټه کې توی کړي چې 3 درجې فرق شو په 12 منټ کې به توی کړي دقه چې تر کومې پورې ته په دې طول یې نو فرق به 12 منټ که 71 طول ته لاړ شي بیا به 4 درجې شي 4 16 چې تر کومې پورې په 71 طول باندې ته ژوندی او ګرځې یې نو هلته به ستا به د اسلام آباد سره 16 منټ فرق وي پوه شوې فائدہ نمبر 6 पूरी दुनिया में निज़ाम अल-औक़ात की तरतीब यूँ बनाई गई है कि ग्रीनेज के खत तूल को 0 यानी मरकज़ करार दे दिया फिर सूरज जब इसके खत तूल पर पहुंचा तो वो ग्रीनेज का ऐन वक्त निस्फ़ नहार और पूरे इंग्लिस्तान दगत हुई इंग्लैंड तक का उमूमी वक़्त कहलाया और इस वक्त पूरी दुनिया में मौजूद ममालिक ने अपने मयारी तूल और ग्रीनेज के दरमियान फ़र्क़ तूलैन के हिसाब से अपनी घड़ियों को मशरक़ में होने की सूरत में आगे या मगरिब में होने की सूरत में पीछे कर लिया خط ग्रीनेज ने मशरक़ पर तरफ यू अगर 0 طول दे 75 طول यू कोशिश भी करते 75 طول باندې 75 ډیګری د مشرق طرف ته یو نه نو یو ډیګری نور په 4 منټه کې دوی 75 له 4 کې ضرب ورکړو 300 منټ راځي 50 نه 75 له 4 کې ضرب ورکړو تقریبا 300 पूरा 300 राजी है ना 300 मिनट के 100 घंटे 60 तकसीम ना 5 घंटे 5 घंटे वो शुरू अक्सर बड़े मोबाइल की निकली अगर GMS 5 जमा 5 निकले GMT 5 निकले ग्रीनेज मीन टाइम GMT दगा लेगा ना यही होता U टीम निकले नो यूनिवर्सल टाइम नो दे मतलब दाई چې लंदन کې سټیم وی دا غي سره چې 15 بجې 15 غنټې جمع کې 15 ټیم لکه اوس دلته مثال په تور 3:30 بجې په لندن کې به سټیم 2:30 1:30 12:30 11:30
لسنیم هلته به اوس سهار لسنیم پوه شوې دلته 12 بجې دي نو هلته به څه ټایم 15 ګنټې شاته لاړ شي ځکه د هغې سره چې 15 ګنټې جمع کړي نو زموږ ټایم به دې جوړ شي زموږ د ټایم نه چې 15 منفي کړي د هغې ټایم به دې جوړ شي پوهېږي پې که نه دغه رنګې سعودي عرب دی یا ملیشیا ده یا نور ملکونه دي هغه معیاري طول فرق یې معلوم که بیا هغې له په 4 کې ضرب ورکړه جوړ ټایم باندې به خپله پته ولګي ٹھیک ہے نا لکه مثال مکه مکرمه هغه په غالبا څه په 45 طول البلد باندې 45 طول البلد د 45 نه د 75 پورې څومره فرق جوړېږي 30 جوړېږي که نه 30 درجې فرق نو یو درجه په 30 له 4 کې ضرب ورکړو 3 4 12 120 2 घंटे 2 घंटे زموږ سعودي منځ کې 2 घंटे فرق دی پوه شوې پې که نه دقې اعتبار سره هغه د ملکونو فرق راوځي हाँ जी जब सूरज खत निस्फ नहार पर पहुंच जाए तो उस वक़्त वो उफ़ुक़ से इंतहाई बुलंदी पर होता है इस नुक्ते उरूज को भी बाज़ अवक़ात निस्फ नहार कह देते हैं ये बुलंदान वही नहीं वो जैसे शिदा निस्फ खत निस्फ नहार और खत तूलुल बलद ये क्या विषय देगा और द्रेम नो मरतब हुई खत शिमाल जुनूब خط شمال جنوب یا خط طول البلد یا خط نصف النهار ټول یو شی چې زموږ طول ته هغه نور راورسېږي دقه زموږ هغه نصف النهار هم په دغه ټیم کېږي نو چې کوم شی د کوم څیز چې سوری دغه سوری دقه خط طول هم شو خط نصف النهار او خط شمال جنوب ځکه د هغې خط یو طرف عین شمال ته تللی او بلې عین جنوب हाँ इस नुक्ते उरूज को भी बाज़ अवक़ात निस्फ़ नहार कह देते हैं ये बुलंदी मेल मुवाफ़िक़ की सूरत में मेल जमा आरज़ मनफी 90 के ज़रिए और मेल मुखालिफ की सूरत में मेल मनफी आरज़ मनफी 90 मेल जमा मेल दक़राजी के ज़रिए मालूम की जा सकती है इसकी वजाहत ये है कि 90 से अर्ज़ मनफी करने से दायरा मुआदिल नहार की जुनूबी उफ़ुक़ से बुलंदी मालूम हुई फिर मेल मुवाफ़िक़ की सूरत में मेल को जमा करने से सूरज की उफ़ुक़ जुनूबी से बुलंदी या इर्तिफ़ा मालूम हो जाएगी बल्दे यूनिवर्सल टाइम कायनाती वक़्त वो वक़्त जिसके ज़रिए आलमी तौर पर रोनुमा होने वाले GMT ग्रीनवेज मीन ग्रीनेज मीन टाइम या ورته دویم نوم وي کائناتی وقت ورته UT ورته ٹھیک شو نا यूनिवर्सल वो वक़्त जिसके ज़रिए आलमी तौर पर रोनमा होने वाले किसी वाक़े मसलन चाँद की पैदाइश या सूरज ग्रहण वगैरह के मुतालिक इत्तला दी जाती है इसे कायनाती वक़्त कहते हैं यो नासा यो इदारा ٹھیک شو نا چې هغه د دې هغه د سپوږمۍ او د نور او څومره فلکي اجرام فلکیې چې دي د دې کې بحث کوي او د دې حالات ګوري او د دې هغه تحقیقات کوي نو هغه ناسا چې اعلان وکړي چې سپوږمۍ به په پلان کې ټایم باندې هغه طلوع کوي په دې ټایم باندې به غروب کوي په پاکستان کې نه به تا ته ستا دا ټایم نه وي بلکې عالمي وخت بیا به ته خپل جمع منفي کې او خپل وخت به تېر وباسي پوه شوې که اعلان به راته وکړي چې مسلمانان چې د دنیا په کم ځای کې دي او نن هلته ورځ ده مثال په طور دا هغه 25 مئی موږ ویلي وو که نه چې په هغه ورځ باندې نور چې دی نو دا بلکل عین خط کعبې د پاسه ٹھیک شو کعبه چې په کوم طول باندې نه نو باقي طول نور راشي په جولای کې او په مئی کې نو په هغه ورځ باندې ورته هغې اعلان وکړي چې نن ورځ پلانکي وخت باندې چې په دنیا په کومو ملکونو کې ورځ ده نو هغې خپلې قبلې برابر کړي دا چې تا ته وخت وښي هغه تا ته عالمي وخت ښیي دا یوټي دغه هغه ګرینیج طول البلد والا وخت ورته ښیي
बे तखपल वक़्त मालूम है ना ठीक शो ना आगे जरा बया 5 जमा के खपल वक़्त बतिर हुआसी ठीक शो ना बया बोर सर अफगानिस्तान बोर सर बल जमा की इंडिया बोर सर बल जमा की बांग्लादेश में बल जमा की मलेशिया में बल जमा की खपल वक़्त नो बतिर हुआसी अगी बता था ऐलान आलमी वक़्त होता है हाँ मसलन सूरज गिरहन की इतला या द नवर द तंदर इतला जोर की या द स्पमई द तंदर इतला जोर की नाम द आलमी वक़्त मुताबिक जोर की तब इतजान नबी अखपल टेमुन रुवासी इसको बताने की 2 सूरतें हो सकती। पहला तरीका यह है कि ये कहा जाए कि सूरज गिरहन पाकिस्तान में इतने बजे, बांग्लादेश में इतने बजे, सऊदी अरब में फ़ला वक़्त पर, फ़ला मुल्क में फ़ला वक़्त पर होगा। और ये कि मुतअद्दिद ममालिक के मयारी औक़ात को गिनवाया जाए, ये तरीक़ा तवील और मुश्किल है। शगीदा ऐलान हुई कि अलमी तौर बांधी प्लान के मलदा प्लान के दंदा वो दुनिया का खुद मलकू न दी दुनिया तुलुल बलद दी दुनिया मयारी वक्तु न दी नो दगा मुश्किलम दा उदम दा यो वक़्त ज़िक्र की अरसड़े इंतज़ाम नबी हुआसी। दूसरी सूरत यह है कि इसके लिए किसी एक जगह का वक़्त मुकर्रर किया जाए जो सबको मालूम हो कि सिर्फ इसके बताने से सब लोग आलमी सतह पर होने वाले वाक़े का सही वक़्त मालूम कर ले। ये तरीक़ा ज़्यादा आसान और काबिल अमल है। दगा अमल बद रवान है। इसके लिए माहिरीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ हुआ है कि ग्रीनेज के मकाम पर जो मकामी वक़्त है इसे मयार बनाया जाए। इसको कायनाती वक़्त कहते हैं और इसे ग्रीनेज मीन टाइम GMT ग्रीनविच मीन टाइम और यूनिवर्सल टाइम UTB कहा जाता है। पैदाइश कमर और कुसूफ़ व खुसूफ़ के लिए यही वक़्त इस्तेमाल होता है। अगर हमारा दक्का वक़्त इस्तेमाली बल्दे कौकबी वक़्त ठीक शो ना बादी नज़र में हमें सूरज कौकबी दस्तोर वक़्त ज़ाहिर बादी नज़र ज़ाहिर नज़र की हमें सूरज ज़मीन के गिर्द चक्कर लगाता हुआ नज़र आता है। अगर इस वक्त सूरज हमारे सर पर है तो ठीक 24 घंटे बाद फिर दोबारा हमारे सर पर होगा। लेकिन सितारों की रफ्तार सूरज से कुछ तेज़ है। 24 घंटे की ज़ाहिर नज़र की का ना दस्तोर हम चक्कर लगे ठीक ना दस्तोर रफ्तार चे दे अगर नवर रफ्तार न सदे तेज़ थे अगर लग ज़र पर मंडा मान लीजिए। लेकिन सितारों की रफ्तार सूरज से कुछ तेज़ है क्योंकि सितारे हमारे सर पर 23 घंटे 56 मिनट और तकरीबन 4 सेकंड में दोबारा पहुंच जाते हैं। 56 मिनट और 4 सेकंड 3 मिनट और 100 सेकंड 4 सेकंड 56 सेकंड यानी सलूर सेकंड कम सलूर मिनट सलूर सेकंड कम सलूर मिनट वरना 30 दिखा उस अगीद दस्तूर वक़्त हिसाब के गीला घड़े जोड़े बदी के 24 घंटे दी ना अब वो बदी सी अंदाज माने जोड़े जो भाई कि 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड से होना ये शवारोज इधर कभी हम शवारोज को 24 घंटे दी ना दस्तूर दबारा देसी गड़े में इस्तेमाल है दागे शवारोज को सो के राशि 23 घंटे और 56 मिनट और 4 सेकंड पूछी पे अगर दिन लगते गोए कि इनका चक्कर जल्दी पूरा हो जाता है। सितारों की इस चीज़ी को नापने के लिए जो वक़्त मुकर्रर किया जाता है इसे कौकबी वक़्त कहते हैं। इसके लिए ऐसी घड़ियाँ ईजाद की गई हैं जो आम घड़ियों से कुछ तेज़ चलती है जिसकी वजह से वो सितारों का सही वक़्त बता सकती है। कौकबी दिन के फ़र्क की असल वजह यह है कि ज़मीन सूरज के गिर्द मगरिब से मशरिक़ की तरफ चक्कर लगाती है। ज़मीन की यह हरकत दौरी या मदारी हरकत कहलाती है। इस हरकत के साथ साथ ज़मीन की एक दूसरी हरकत भी है और वो है ज़मीन की अपनी महवर के गिर्द हरकत। इसे महवरी हरकत कहते हैं। इसके नतीजे में दिन रात में तब्दीली होती है। जब उरज इश्पेदा बदलू राजी ना बस के राजी तब महवरी हरकत के राजी ठीक है पज़ाई बाने जी मिसाल के तौर दागा कुर्रे अर्ज़ ना दीद वजह ना अगर उरज इश्पेदा बदलू राजी गोए दोनों के नतीजे में ज़मीन अपने गिर्द घूमने के साथ साथ सूरज के गिर्द घूमते हुए रोज़ाना आगे बढ़ती है। गोरा दजीम रवाना
انور نم دې چاپیر فضایم چکر لګي او د انور نم سګي دا فضای چکر دا غو محوري حرکت شو او د انور نګیر چاپیر هغه مداري حرکت شو हाँ इसका नतीजा है कि आसमान पर जो सितारा आज हमें जिस वक्त नज़र आया ठीक इसी मकाम पर अगले दिन इससे 4 मिनट पहले गोया 23 घंटे 56 मिनट गुजरने के बाद नज़र आएगा, लेकिन 24 घंटे गुजरने के बाद वो हमें एक दर्जा मगरिब की तरफ नज़र आएगा। इस एतबार से अगर आज किसी वक्त हमें सितारों का कोई जुर्म बिल्कुल सर के ऊपर नज़र आ रहा है तो 3 महीनों यानी 90 दिनों के बाद वो 6 घंटे यानी तकरीबन 90 दर्जात मगरिब की तरफ जा चुका होगा और इस वक्त बिल्कुल मगरिबी उफुक पर हमें गुरूब होता हुआ नज़र आएगा। नन تا د شپې وکتل یو ستوری دی په نښه یو ګروپ دی د ستورو په نښه باندې ستا په سر دلته ولاړ دی ټیک شوله نو سبا لکه نن د شپې په 9 بجې تا ولیدو نو سبا به ایکس په 9 بجې باندې باندې د دې ځای نه 1 ډیګري دی خو شي په سبا ته په دې ځای باندې بیا ګورې نو 4 منټه کم په 9 بجې وبدې ځای خو شي 3 منټه او 56 سیکنډ خو تقریبا 4 منټه کنه 4 منټه کم په 9 بجې بدلته که بل ورځ ګورې نو بیا په کم ځای 8 منټه ورځ بیا 12 منټه د شي په ځا نو چې نن بالکل ستا په سر دی 90 दिन बाद یعنی شپږ میاشتې بعد بالکل بعد ځای خو شي وګره بیا 90 दिन बाद بالکل لاندې په 9 بجې نه وایي بیا 90 दिन बाद بالکل په دې مشرقي افق باندې بیا 90 दिन बाद پرې ځي بیا واپس 90 سلور زله 90 کنه 3 میاشتې 3 4 12 یعنی کال بعد به بیا سي نن چې په 9 بجې کوم ستوره ستا په سر بالکل دی خاص پر 9 بجے ستا سر لبدے کال بعد راشي کوكبی وقت کی 3 مشہور قسمیں ہیں کوكبی دن کوكبی ماہ کوكبی سال کوكبی دن کی تعریف وہی ہے جو اوپر بیان ہوئی البتہ کوكبی ماہ میں چاند کا اپنے مدار میں حرکت کے دوران کسی مخصوص ستارے کے سامنے دوبارہ آ جانے کے وقفے کو کہا جاتا ہے یہ اوسطاً 27.321 شمسی دنوں کے برابر ہوتا ہے یعنی 27 دن 7 घंटे 43 منٹ اور 11.5 سیکنڈ کے برابر سپوږمۍ چې زموږ د دې ځمکې نه چکر لګي دا به 27.32 ورځو کې یعنی تقریبا 27.5 ورځو کې دا نن په دې ځای نه دا سپوږمۍ بالکل د 14مې ده دا چې بیا د 14مې کېږي دې ځای نه چې راځي په دې کې به 27.5 ورځې به دې کې تېرې شوي پوهېږې که زموږ هجري میاشت اوسطاً د 29 ورځو حالانکه سپوږمۍ خو یو چکر په 27.5 کې پوره کړي په دغې فرق پوهېږي دا فرق پکې ولې دا 2 ورځې پسې ولې سیوا تېرې شو دا دي چې ګوره دا سپوږمۍ په دې ځای ده نو چې خاص دې ځای له بیا راځي نو 27.5 ورځې به تېرې شوي که نه خو دا الو چې دا ځمکه ورته ولاړه وي چې دا ځمکه ورته څه وي دا ورته ولاړه وي خو دا خو ته ولاړه نه وي دا هم ځي مخې ته که نه ټیک شو دا داسې د لمر نه ګیر چاپېره چکر لګوي که نه نو سپوږمۍ د دې ځای نه روانه شوه داسې راتله دې ځای نه چې بیا راله خو دا ځمکه لږه تلې وه نو چې دا 2 ورځې بیا نوره لاړه شي نو به میاشت پوره شي نه پوهېږي که د ځمکې مداري حرکت نه کولی بیا به زمونږ هجري میاشته چې وه دا به کله د 28 او کله به د 27 کله د 27 او کله به د 28 راتله ځکه 27.5 کې یو چکر پوره کوي چې دا دې ځای له بیا راځي خو که دا دې ځای له بیا راغله نو ځمکه دلته تللې ده نو مخامخ د 14مې خو نه ده که نه نو چې بیا هغه کېږي 2 ورځې پکې نورې تېرېږي نو 29.5 پوه شوې که نه 29.5 بیا کله بیا په 29 باندې ښکاره شي
او کله ښکاره نه شي 30 پوره شي ٹھیک شو نا ټول کال بیا دغه چکر جی روانی کوکبی سال اس کو کہا جاتا ہے کہ جب زمین اپنے مدار پر حرکت کرتے ہوئے ایک خاص ستارے کے سامنے دوبارہ آ جائے تو اس عرصے کو کوکبی سال کہتے ہیں کوکبی سال عام شمسی سال جتنا ہی ہوتا ہے صرف 20 منٹ کا فرق تقریباً فرق ہوتا ہے تو ماته وی جدل ته نن ستوري ته مخامخ نو سبا چې بیا داستا په 9 بجې سر لږ راځي روح کال وکړي دیر شوی کنه بیا به کته سبا په 9 بجې ګورې نو 4 منټ به مخې ته تللی بل ورځ په 9 بجې ګورې 8 منټ 2 درجې به خواته لې 8 منټ به مخې ته تللی یو یو کال بعد به بیا دې ځای دی راځي کوکبي کال د مراد کوم دقه ٹھیک شو چې ته کوم ستوري ته مخامخ یو کال بعد بیا د ستوري ته په دغه ټیم مخامخ چې کله راشي یو کال باندې کېږي په دې کې سوال پوه شو په دې ځان نه شي اجمالاً هو کوي یو د ستورو د ناپ کولو اوقات شو او یو دی هغه عالمي وقت او یو معیاري وقت او یو مقامي وقت د ستورو وقت چې وینو هغه د ستورو د حساب کتاب لپاره عالمي وقت هغه زموږ د صفر طول البلد مطابق دی هغه د عالمي معاملاتو لپاره او معیاري وقت زموږ د پاکستان د 75 طول البلد مطابق دی هغه د ملکی معاملاتو لپاره ٹھیک شو نا او مقامی وقت دا به زموږ د مقام د طول البلد مطابق که زموږ د مقام د دې ځای طول البلد 72.35 نه ولشي د دې مطابق چې کوم وخت راولي دا به زموږ د مونځ او د روژې او د مختلفو حکمونو لپاره مناسب وي پوهېږي ښه خلک وایي په سعودي کې عرفه ده دلته عرفه ده دلته ستا عرفه ستا دغه وخت مطابق پوه شوې که نه سعودي کې عرفې ورځ ده عرفې د اختر نه چې دا مخکې ورځې ده لوی اختر نه که نه دا به د هغې دغې مقام مطابق خو ستا دپاره چې د عرفې ورځ وي د عرفې په ورځ باندې چې یا روژه بې نه شي که څه بې کېږي روژه بې که نه ستا لره چې په عرفې په ورځ باندې د کوم عبادت ثواب الله تعالی درکوي نو چې ستا د عرفې ورځ وي ته په کوم ځای کې چې هغې ځای کې عرفه وي پوه شوې که نه په دنیا په بله یو خطه کې څوک دی نو د عرفې د ورځې د یو خاص عبادت چې هغه له الله تعالی کوم ثواب ورکوي نو د هغه د هغې عرفې مطابق به یې ورکوي ټیک شو نه حج خو هلته کېږي نو دلته مونږ ځان نه خپله څنګه عرفه ټیک ده د حج ځان نه حکم دی د هغې لپاره هغه ځای مقرر دی مکان ورله خاص دی په دغې عبادت دپاره مکان نه دی خاص دی د دې دپاره زمان خاص دی او زمان چې ستا کم وقت وي وقت ورله خاص دی وقت چې ته په دنیا په کوم ځای کې وي او هلته عرفه نو تا ته به هلو د هغې هغه ثواب درته میلاوي پوه شوې حج خو بېشکه په بل ځای کې خو نه کېږي صرف هلته کېږي ځکه حج چې دی د هغې لپاره وخت هم خاص دی او ځای ورله هم خاص دی عرفه چې د هغې لپاره ځای نه دی خاص بلکې وقت ورله صرف خاص دی پوهېږي پرې که د هغې استانه یو ورځ مخکې وه یا یو وروسته وه نو یي دي درنه چې ستا کومه ستا عرفه وه هغه به تا ته به د هغې ورځې د هغې روژې د هغې ورځې یا د هغې بل څه خاص عبادت وغیره ثواب ورته میلاوي په دې قصه باندې پوه شوئ بل یو څیز ذکر کوي دا څومره اوقات چې دي د منظم په دې کې د نصف النهار وخت چې دی په دې کې هم چې اختلاف نصف النهار هغې وخت ته وایي چې نور بلکل سر له راشي پوه شوې که نه دې له بیا راځو اول خپل زموږ د فقې په کتابونو کې څه دي د هغې ذکر ټیک شو نه طلوع او غروب کې ایس قسمه څه اختلاف نشته چې نور راوخیږي جو طلوع شي چې پټ شي د افق نه اخیري کناره ښکته شي دا څه وشي غروب شي مثال په طور د انور دی چې سهار دی اولنۍ کناره یې رابره شو نو طلوع وشوه چې
ماښام د اخري کناره ښکته شو نو څه شو پوه شوې بل راشي د ماسپښین وخت د ماسپښین وخت ابتدا کې هیڅ قسم اختلاف نشتی وایي چې دا مکروه وخت ختم شي چې نصف النهار وخت دی زوال وشي پوهېږي بې د ماسپښین وخت شروع شي ٹھیک شو بل وخت د مازدیګر ابتدایي وخت یا د ماسپښین انتهایی وخت انتها د ظهر او ابتدا د عصر په دې کې اختلاف دی امام صاحب او د صاحبینو سره پکې بیا امام احمد صاحب او امام شافعي رحمت الله علیه وسلم هغوی وایي چې د هر شی سوری د زوال نه علاوه یو مثل شي د ماسپښین ټایم هغه ختم او د مازدیګر وخت څه شو زموږ امام صاحب وایي چې نه چې د هر شي سوری د فیء الزوال نه علاوه سایه اصلي چې ورته وایي که نه هغې نه علاوه مثلین شي د ماسپښین وخت ختم شي او د مازدیګر وخت بیا په دې کې غوره ټایم پکې هغه دی چې د ماسپښین دا وخت د یو مثل کې دننه څه کې وکړه د یو مثل کې دننه دویم مثل ته هغه تګ مه کوه د یو مثل کې دننه ٹھیک شو نه زموږ د احنافو فتوا په دقې باندې د ماسپښین وخت د دوو مثلینو پورې د فیض الزوال نه علاوه او د شوافیو فتوا یا د حنابلو یا د صاحبینو هغه په دې یو مثل باندې دغه اختلاف چې په انتها د ماسپښین کې نو دا په انتها ده په ابتدا د مازدیګر ذکر چې ابتدا د مازدیګر زموږ په نسبت باندې دوه مثله باد کېږي په د هغې په نسبت باندې یو مثل اکثر غیر مقلدینو جومات ته لیدلی اهل حدیث چې جوړ کړي ځینو کې هغوی د وخته اذان کوي مونځ هم د وخته کوي ځکه هغوی په هغې یو مثل باندې عمل پوه شوې دا چې ډېر څه د کفر او د اسلام خبره نه ده چې مثال په طور څوک دغه یو باندې کوي چې بالکل دا د سراړو مسلمان نه دی او یا هغوی وایي چې یاره د احناف په دې دوو باندې کوي دا د سراړو مسلمانان دي سره هندوان شوله د کفر او د اسلام خبره هغه نه ده یو فرعي مسله ده د ائمو اختلاف پکې تېر شوی دی او هغه ائمه په خپل اختلاف باندې دنیا نه تلي اوس ختمېږي اختلاف چې څه دی هغه دی چې تا ستا د مسلک فتوا په کوم باندې ده دغې مطابق عمل کوه پوه شوې بل وخت هغه د ماښام دی د ماښام وخت چې دی دا چې غروب د شمس وشي نو دا شروع شي چې غروب د شمس وشي نو دا څه شي شروع شي د دې هغه د دغې نه بعد د غروب شمس نه بعد یو شفق ابیض وي یو شفق احمر وي شفق احمر مخکې او شفق ابیض څه وي د وروسته پوه شوې نو په دې شفق احمر د غروب نه مخکې د ماښام لمونځ کوي که د لیټ شو نو جایز دي ولیکن د شفق احمر د غروب نه مخکې کول دقه هغه غوره ټیم پوهېږي بیا د شفق ابیض نه بعد هغه د ماسخوتن وخت شروع شي د شفق ابیض د غروب په څه ټیم کېږي شفق ابیض په کوم ټیم کې غروب کېږي ٹھیک شو په دغې کې اختلاف بل دی خوا بل راشي سحر فجر صادق چې دی نو صبح صادق په څه ټیم باندې شروع کېږي صبح صادق هغه څه وخت شروع کېږي دغه مسله او دا مسله دا بالکل یو شان دي ماسخوتن شفق ابیض غروب ټیم چې دی چې نور په کوم پوزیشن وي چې غروب وشي په دغه پوزیشن باندې چې سحر راورځي نو طلوع د فجر صادق وشي طلوع د شمس نه ګورئ طلوع خو د غروب مخامخ دی هغه فجر صادق وشي ٹھیک شو په دغې
په دغې مسله کې د یو وخت نه هغه اختلاف را روان دی زموږ د خپلو کابرو د مشرانو لکه پاکستان چې لا نو آزاد شوی مفتی شفیع رحمت الله علیه بنوري صاحب دوی لیکلي مفتی شفیع صاحب خاص کر چې مونږ کراچۍ ته راغلو دیوبند هندوستان نه دلته په کراچۍ کې مختلف هغه نقشې چلیدلې یو نقشه پکې وه غالبا بهادر کدیشي سنوم و د یو کس چې هغه جوړه کړې وه او دغې نقشې مطابق ټولو خلکو عمل کاوه موږ هم د هغې نقشې مطابق هغه عمل شروع کړو هغه وه د دغې 18 ډیګرۍ مطابق شو نه بیا وروسته مفتي رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه هغوی وویل چې نه د ماسخوتن لمونځ دا شفق ابیض چې غروب کېږي دا په 18 نه غروب کېږي بلکې دا په 15 ضرب کېږي 18 نه 3 درجې مخکې دی غروب کېږي دغه رنګې سبا چې دی سحر چې راخیږي فجر صادق دا په 18 له چې نور راپورته شي ښکته روان دی ځمکې د لاندې که نه نو چې 18 له دی راورسېد افق نه 18 درجې لاندې په دغه ټایم باندې هغه فجر صادق نه کېږي بلکې چې 3 درجې نور راشي 15 له راشي نو بیا څه وشي هغه دغه صبح صادق وشي ٹھیک شو نه مثال په طور دا افق شو چې په سحر کې هغه د انور چې دی دا د 18 له راشي نو وي دا صبح صادق دغه رنګې ماسخوتن چې بیا 18 ډیګري هغه زیر افق زاویه د نور 18 ډیګري شي ماسخوتن شي مفتی رشید احمد لودیانوي رحمت الله لوی ماهر و د دې فلکیاتو ټیک ده لوی مفتی و هغه د هغه تحقیق دا و چې هغه وي نه 18 نه بلکې 3 درجې نو چې 15 له راشي نو څه وشي صبح صادق داسې چې 15 له ورشي نو څه وشي عیشا شروع شي دا د عیشا هغه ټایم شو او دا یې د فجر صادق پوه شوې بیا دا بزرګان مشران زموږ چې دوی په شریکه باندې سم مشاهدات وکړل دا د مشاهدات مبارکي هغه بنوري صاحب او مفتی شفیع صاحب دغې مشرانو لیکلي چې هغه مشاهدات زموږ تمام نو زموږ تمام مکمل مشاهدات نو څه رکاوټونه موږ ته مخې ته راغلي د هغې نه موږ یو فکس نتیجه هغه نشو اخذ کولی دا د دوی د شریکې هغه مشاهدات د هغې نه بعد بیا دوی ځان نه به خپل تحقیق کړی د هغې جدا تحقیق بیا زموږ سره د هغې څه دلیل نشته د هغې څه وضاحت نشته خو فتوه دوی بیا په دې ورکړه چې مخکې چې مونږ د هغې زړو نقشو مطابق یعنې د هغې 18 ډیګرۍ مطابق چې مونږ فجر صادق به وي او عشا به وي هغه ټیک دي هغه څه دي هغه ټیک دي او دا مفتی رشید احمد لودیانوي رحمت الله علیه د 15 ډیګرۍ مطابق صبح صادق وي یا د 15 ډیګرۍ باندې عشا وي نو دا د هغه خپل یو تحقیق دی په ځای باندې یو لوی انسان دی که نه خو لیکن دغه مونږ ته هغه صحیح نه ښکاري پوه شوې بس او د دارالعلوم دیوبند فتوا هم د دغې 18 ډیګرۍ مطابق دغه رنګې په دې فلکیاتو کې یو لوی ماهر شخصیت موسی خان روحاني بازي صاحب تېر شوی موسی خان روحاني بازي صاحب د هغه فتوا هم په دقې باندې وه چې د غروب نه 17 درجې وروسته اوس غروب په څه ټایم کېږي 90.833 که نه تقریبا 91 که نه او 17 نور نو 17 108 شو هغه وایي چې تحقیقي خبره دا ده صحیح خبره دا ده چې د غروب نه 17 درجې بعد ماسخوتن عایشه چې دی دا وخت شروع کېږي ما سره فلکیات جدیده کتاب دلته پروت دی پای کې شته او دغه رنګې د طلوع نه 17 درجې چې طلوع د شمس کېږي د هغې نه 17 درجې لاندې نو 91 خو هغه دي لکه 90.833
یو 2 دقیقې بګي کمی دي کنه 2 دقیقونه بګي لکه یو نیمه دقیقه بګي کم نو 91 هغه 17 دا 108 د سمتوراز نه چې نور په 108 درجې وي دغه رنګ د سمتوراز نه چې په ماسوتن کې نور 108 درجې لاړ شي نو الته ماسوتن وشي او دلته بیا سوي په دې خبره باندې پوه شو دا زموږ هغه ټوټه بوټه هغه فقهي کتاب فقه په کتابونو کې چې کوم وضاحت دی د هغې لږ وضاحت شو اوس دلته دوی ورته نور څه نومونه ورکوي ګوره فصل فی الشفق ټویلایټ یعنی شفق دې ته په انګریزي کې ورته ټویلایټ دی که نه دا لفظ دغه ورته وي طلوع آفتاب سے قبل اور غروب آفتاب کے بعد نظر آنے والی مدم روشنی ٹویلائٹ یعنی شفق کہلاتی ہے طلوع آفتاب نه مخکې او د غروب آفتاب نه بعد چې کومه رڼایي وي د طلوع آفتاب نه مخکې لکه هلته چې رڼا په هغې مشرقي افق باندې او د غروب آفتاب نه بعد چې په دې مغربي افق باندې کومه رڼایي وي نو دې ته څه شی ویلی کېږي شفق دې ته شفق اس کی عموماً 3 اقسام بیان کی جاتی ہے عموماً 100 قسمونه یې یو اسټرانومیکل ټویلایٹ یو ناٹیکل ټویلایٹ یو سیول ټویلایٹ سیول ټویلایٹ وہ شفق جو وقت طلوع یا غروب جو اس وقت طلوع یا غروب ہوتی ہے جب سورج کا مرکز افق سے 6 درجے نیچے ہوتا ہے صبح کے وقت طلوع اور رات کو غروب ہوگا دا سیول ټویلایٹ چې دا جنور کله د سشینا جو اس وقت طلوع یا غروب ہوئی جب سورج کا مرکز افق نہ نور مرکز 6 درجے لاندی ٹھیک شو بل ناٹیکل ٹویلائٹ وہ شفق جو مرکز شمس کے افق سے 12 درجے نیچے ہونے کے وقت شروع یا ختم ہوتی ہے چې د نور مرکز چې کوم وي خاص هغه مین مرکز هغه چې د افق نه 12 درجې ښکته وي په سحر کې ښکته یا په ماښام کې چې ښکته شي افق نه نو په هغه وخت کې دا هغه ناټیکل ټویلایټ دغه شفق وي حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق مغرب کی جانب ناٹیکل ٹویلائٹ کا غروب ہی شفق احمر کا غروب ہے ٹھیک ہے نا چې ماښام ټیم کې نور 12 ډیګرۍ 12 ډیګرۍ لاړ شي 90 او 12 102 کا د سمتوراس نه چې 102 لاړ شي یا چې د افق نه چې سوره لاړ شي 12 ډیګرۍ لاندې لاړ شي وی شفق احمر غروب شي شفق احمر ختم شي هغه سوروالی چې کوم وي هغه څه شي ختم شي جبکہ عام نقشوں کے مطابق 15 درجہ زیر افق پر شفق احمر غروب ہوگی اور عام نقشے چې کوم دي په هغې کې هغې لیکلي دي چې د 15 درجو پورې سوي د شفق احمر وي چې کله نور 15 ډیګرۍ ښکته لاړ شي نو الو غروب د شفق احمر وشي هغه سوروالی چې په اسمان باندې وي چې پلنو باندې هغه سوروالی څه شي ختم شي پیدا عشاء کے وقت میں 3 طرح کے شفقوں سے واسطہ پڑتا ہے یو شفق د شپې ماسوتن ټیم کې زموږ دریو سره واسطه راځي یو خو د شفق احمر یو شفق ابیض مستطیر او بل شفق ابیض مستطیل حضرت مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک شفق احمر 12 درجہ زیر افق پر غروب ہوتی ہے جبکہ مستطیر فجر کی طرح 15 پر اور مستطیل 18 پر او دا شفق مستطیر چې دی دا وي په 15 او دا مستطیل بیا په څه باندې په 18 باندې یہاں صاحبین اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ میں اختتام وقت مغرب اور ابتدائی عشاء میں اختلاف ہے احتیاط اسی میں ہے کہ مغرب کی نماز 12 درجے کے وقت سے پہلے پڑھ لی جائے یعنی شفق احمر دا غروب نے مخ کی ہوگی اور عشاء کی اذان و نماز 18 کے وقت کے بعد پڑھی جائے اور ماسوتن ناموز بس ٹائم ہوتی 18 نے بعد ہوتی تاکہ سب کے نزدیک بلا اختلاف مغرب و عشاء کی اذان و نماز درست ہو جائے طول اختلافات نہ بچے د امام سے بہت صاحبین د اختلاف نہ بچے
او د مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب او د مفتی شفیع صاحب او بنوري صاحب د دوی د اختلاف شي چې ماسخوتن مونځ د 18 نه بعد وکړي او د ماښام مونځ د شفق احمر د غروب نه مخکې یعنی د 12 ډیګرۍ نه مخکې وکړي ٹھیک شو نا بلدی اسٹرانومیکل ٹویلائٹ وہ شفق جو اس وقت شروع یا ختم ہوتی ہے جب سورج کا مرکز افق سے 18 درجے نیچے ہوتا ہے خلاصہ یہ کہ 6 درجے تک کی روشنی سیول اور 6 سے 12 تک کی روشنی ناٹیکل اور 12 سے 18 درجے تک کی روشنی اسٹرانومیکل کہلاتی ہے پیدا 18 درجے زیر افق پر صبح کے وقت سورج کی پہلی روشنی نمودار ہوتی ہے اور شام کو 18 درجے پر غائب ہو جاتی ہے صبح 18 درجے سے پہلے اور شام کو 18 درجے کے بعد سورج کی کسی قسم کی روشنی افق پر نہیں ہوتی ماسخوتن دا 18 نہ بعد سار دا 18 نہ مخکی اس قسم رڼا په افق باندې وي نه کوئی اصل پدې کې د اختلاف په دې بنیاد راغلی نه چې د انور چې کله 18 ډیګرۍ له راورسي دلته چې دی غروب شو سار 18 له راورسي چې د 18 له دې راورسي نو زموږ په دې افق باندې داسې یو کرښه ورتګېدی راشي په پلنو باندې چې سپینوالی یو سپینه کرښه پرې راخوره شي ٹھیک شو نه جدي 18 نه دی د 15 ته راچوت شي 3 ډیګرۍ نورې راچوت شي بیا دغه هغه بالکل په ابتدا کې چې موږ یو نری تار لیدلو په دقې تار کې لږ ورته کې پلنوالی پکې راشي لږ پوه شي ٹھیک شو نه مفتی رشید احمد لودیانوي صاحب رحمت الله علیه غالبا د هغه نظر په دې دی چې د سبا د رڼا چې داسې لږ پلنه شي چې داسې هغه یو عرضن یو وجود ترې جوړ شي یو سطحه ترې جوړه شي عرضن نو لکه اوږدوالی هغه خوروالی ډېر وي او هغه دنګوالی یې لږ وي هغه پورتوالی یې څه وي لږ وي نو چې داسې د دې نه هغه مستطیله غونته کې سطحه جوړه شي نو الوسو ساده شي پوه شوې پیدا او کله چې هغه اخیری بالکل سطحه ماسخوتن کې پاتې شي معمولي چې داسې هغه مستطیل شکل جوړوي نو دا بیا ماسخوتن شي او بنوري صاحب دی مفتی شفیع صاحب دی د هغې تحقیق دقه چې په سهار ټایم کې رڼایي راولګي دا اگر چې هغه پورته شوې نه ده چې په دې افق باندې دلته رڼایي راښکاره شوه اگر چې هغې اوس لا ډېر وجود یې نه دی هغسې دومره چوته شوې نه ده چې په دې ځای راښکاره شوه نو بس صبح صادق شو هغه یو حدیث مبارک کې راځي که نه چې هغه د مزي هغه مثال حضور صلی الله علیه وسلم ورکړی ما دغه حدیث پوره یاد نه دی چې څه ټیک آیات کې دي قرآن پاک په آیات کې دي بیا هغه صحابي بل ځان سره هغه دوه تارونه کېښودل ټیک شو نه انک لعریض القفا داسې الفاظ پکې بیا دي که نه چې دا خو چې سر د لاندې سره که نه دا بیا ستا غټ سر دی چې مثال افقونه دې لاندې ایښي دي ټیک شو نه هغه ځان ته دوی وایي چې دغه تار چې نری راښکاره شو ده صبح صادق شو او په اخیره کې چې دا تار پټ شو چې تار تر کومې پورې ونو لا ماسخوتن باندې خو چې دا نری کرښه دغه تار هم په ښکته لاړ نو بیا څه شو پوهېږي په هر حال که په دې کې څوک په 15 باندې عمل کوي که په 18 باندې عمل کوي دواړو ګنجایش شته ٹھیک شو نه که څوک په 15 باندې عمل کوي نو هغه 18 ډیګرۍ والا ورته کافر هندو ورته نه شي ویلی که څوک په 15 باندې عمل کوي نو 18 والا ورته یو بل په دې باب کې په یو بل باندې فتوی لګول یو بل ته د ګمراهۍ هغه نسبتونه کول دا هسې بېجا دي او دا زموږ په هغې کم علمۍ باندې هغه په هغې تنګوالي د سینې باندې دلالت کوي پوه شوې پې هغه لوی اکابرو کې یو بل سره اختلاف راغلی او په هغه اختلاف باندې وبات شوي که ژوندي وی جو بیا به ناسو خبره به یې حل کړې وه که نه
چې په کوم اختلاف سو وفات شي اختلاف په اختلاف پاتې شي ختميږي نه بیا ٹھیک شو نه نو بدی کې گنجائش شته او به هر حال موږ چې بیا عمل کوو او صحیح خو دواړه دي عقیده خبره دواړه د صحت سره دواړه صحیح دي او دواړو سره په خپل رائے باندې په خپل خبره باندې دلایل موجود دي او عمل چې ته بیا کې نو هغې چې موجوده ستاسو مفتیان حضرات وي با اعتماد شخصیات وي با اعتماد اداري وي چې د هغې تا ته څه فتوه درکوي هغې هغه مرجحین وي که نه هغې چې دوه مختلف دغه راغلي نو ترجیح به ورکوي بیا که نه نو چې هغې کوم ته ترجیح ورکړي د هغې مطابق به عمل کوي پوه شوې لکه مثال په ماسپښین کې مثل او مثلین نو دواړه حق قولونه دي دواړه صحیح قولونه دي او ترجیح احناف و فقها ورکوي مثلینو له نو عمل به مونږ په چا باندې کوي مثلینو باندې اگر چا بلوم غلط نه ولیکن عمل په هغې مفتا به قول باندې نه کوي پوه شوې او اوس په دغې 15 او په 18 کې عام طور چې څومره غټې ادارې دي زموږ لکه دارالعلوم دیوبند شوه یا دارالعلوم کراچۍ شوه نیو ټاون شو یا دلته زموږ په دې صوبه کې حقانیه شوه یا پنجاب کې اشرفیه شوه دا غټې غټې ادارې دوی ټول د دې 18 مطابق فتوا ورکوي پوهېږي بې د هغې مطابق په خپل اوقات چې وګرځوو د 18 مطابق شوله زموږ ټول احناف هغه په مثلینو باندې په ماسپښین کې فتوا ورکوي په مازدیګر کې چې موږ خپل اوقات روباسو د هغې مثلینو مطابق به روباسو نقشه چې جوړو نو د هغې مثلینو مطابق به جوړو پوه شوې ها بل دی هغه زوډیکل لایټ بروجي روشني دا فجر کاذب دی ٹھیک شو دا اصل کې د نور رڼا نه دا د نور رڼا نه بلکې دا د ستورو رڼا ٹھیک شو کله ناکله مثال په طور لاندې ور لا ډېر ښکته لاندې دی یو غټ ستوري ته مخامخ شوی دی د هغه ستوري نه داسې یو رڼا را پرېوځي یا بل څه سیاره میاره د هغې نه یو شغله غونته کې را چوتېږي دغې ته بیا فجر کاذب ویلی کېږي او د دغې مطابق نه سار کېږي یا نه مسخر کېږي دغې لره اعتبار نہیں قوس قزح کی طرح ایک انعکاسی روشنی جو سال بھر میں صرف 2 ماہ کے دوران بعض مقامات پر نمودار ہوتی ہے اور اسٹرانومیکل ٹویلائٹ سے کافی پہلے ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا مدد کے زوډیکل لایټ د دې مبارک مفتی رشید احمد لدیانوی صاحب رحمت الله علیه هغه دشي فرمایي چې دا 18 ډیګری باندې چې دا کوم رڼایي راځي دا وی بروجي روشنی دا فجر کاذب دی صادق په 15 کې یو دا 18 والا څه دی دا فجر کاذب دی پوه شوې ولیکن نور علماء چې نه فجر کاذب دا خو ټول کاري او فجر کاذب خو ټول کال نه چې څومره د خط استوا نه خلق لري کېږي د فجر کاذب بیا کمیږي چې خط استوا باندې یې نو هلته فجر کاذب اکثر ډېر وختونه کې وي ٹھیک ہے نا بلکې بیا د دې بریلیانو هغه مشر چې احمد رضا خان صاحب هغه انتها ماهر و د دې فن او ما په نیمه شپه باندې لیدل په نیمه شپه کې مې فجر کاذب لیدل هغه مشاهده مې کړې ٹھیک شو نا وسط اگست تا وسط اکتوبر میں یہ روشنی مشرق کی طرف اسٹرانومیکل ٹویلائٹ سے کافی پہلے ظاہر ہوتی ہے اسی طرح یہ روشنی مغرب کی طرف وسط فروری تا وسط اپریل میں ظاہر ہوتی ہے جارج ایبل نے اپنی کتاب ایکسپلوریشن آف دی یونیورس مطبوعہ 1964 میں زوڈیکل لائٹ سے متعلق لکھا ہے کہ اسے بعض اوقات صبحی کاذب بھی کہا جاتا ہے اس سے یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے کہ اس کے بعد ظاہر ہونے والی اسٹرانومیکل ٹویلائٹ صبح صادق ہوگی لہٰذا واضح رہے کہ زوڈیکل لائٹ کا اصطلاح شریعت فجر مستطیل وغیرہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ زوڈیکل لائٹ تو فجر مستطیل اسٹرانومیکل ٹویلائٹ سے کافی پہلے ختم ہو جاتی ہے اب خدا غینا کافی مخ کی دن ختمی گی نیز یہ سورج کی روشنی ہی نہیں والتفصیل فی حسن الفتح زوڈیکل لائٹ کے متعلق کچھ تفصیلات اس کے خلاف بھی ملتے ہیں جو پروفیسر عبداللطیف صاحب نے اپنی کتاب صبح صادق و کاذب میں ذکر کی ہے فلیراجع آگے طرف تو رجوع بس
پښتو کې 7 بجې ځم